کې اکسرسایز دا چې تا ته پوخا چې آواز وکړو نو ته به د کور نه راووتې دروازې ته به رالې نو اکسرسایز به دې وشو هغې سړي سره به دې خبرې وکړې بیا به واپس لاړې اوس کو ستاسو ټلی څوک آن کی او ټلی بجاو کی نو ته به بیا بټن دباو کې په سکرین به د هغه تصویر راشي د هغه سره به د بیډ نه خبرې وکړې او راتلو او خطو ته او کوزېدو ته پکې ضرورت پاتې نه شو د دې وجې نه ستا د اکسرسایز دغه اپرچونټي یا د موقع چې ضایع شوه ته به په کټ کې پروت په بله ډډه به واورې نو ورځ تر ورځه به خېټه ورکېږي بیا دا چې تا ته به دا چانس و چې ته په بسه یا په ګاډي کې رالې نو کور ته به چې بیا تلې نو پیاده به تلې نو اوس په موټر سایکل سورې نو د خپل دروازې پورې په موټر سایکل ځې او ټولې کوڅې دې د موټر سایکلو د ډراري نه او د هغې د شور نه او د هغې د ګن نه او د هغې د اکسیډنټو نه ډکې کړې هر چا سره غمي خصوصا ضعیفانو سره چې څه وخت به هلک موټر سایکل راولي او ما به پې وخي یا به مې لاس ماتېږي یا خپه نو حالات ډېر زیات خراب شو د دې وجې نه ځکه چې پیاده تلل کم شو پخوا به خلق پیاده تلل نو هغې به اکسرسایز کېدو خلقو چې به لامبل نو یا خو به لامبو وخله نو اکسرسایز به کېدو او یا به د بالټي نه اوبه په دغه کې راغستې په جام کې راغستې په ځان به اړولې نو د دې اوږو اکسرسایز به کېدو اوس چې کله شاور ته ودرېږې نو تا ډوډاقېږې نه بیا لمبلې دي نو اکسرسایز ختم شو د الله تعالی زنده خلق خوښي نو ستا ذمواري دا ده چې ته به اکسرسایز کې چې زیاته خورې زیات ودی او زیات ناسې د اکسرسایز خلاف ویډیو گیمز راووتل د دې وجې نه نوجوانان په کټ کې ناسې ویډیو گیمز کوي نو هغه څه کوي چې ګراونډ ته ځي او چې ګراونډ ته نه ځي نو ورځ تر ورځه سستېږي ورځ تر ورځه غټېږي ورځ تر ورځه خېټه ورکېږي او صحتونه یې خرابېږي او د هېڅ کار نه زما ستا ذمواري په 2025 کې دا ده چې کم از کم 30 منټ 25 منټ سار او 25 منټ او 30 منټ ماښام به اکسرسایز کې الو به د شپې وده کېږي چې مخکې دې واک کړی او الو به د ورځې خپل کارونه شروع کوي چې سار دې واک کړی او د هغې بهترینه طریقه دا ده د نارینهو دپاره چې هغې به هر مونځ په جومات کې کوي او که جومات ترې لرې نو هغې ته به ښه په برسک واک ورته وایي وی برسک واک څه ته وایي وی چې د سړي نه رکات کېږي سړی په کم سپیډ رواني دا د صحت دپاره هم ښه ده دی د آخرت دپاره هم ښه ده ځکه په هر قدم به دته نیکي میلاویږي نو راځئ چې په 2025 کې اراده وکړو چې یو خو به خوراک ډیر نه کوو او یو به خوراک په ټیم کوو او بل به اکسرسایز کوو او د اکسرسایز دپاره د مانځه چې 5 مونځونه په موږ کوم فرض دي دا به په جومات کې کوو په اول سب کې به کوو چې زونم تیز تیز بزو او د هغې دپاره به قدمونه مختصر اخلو چې زموږ نیکۍ هم بړاو شي او زموږ صحت هم ښه شي بل یو کار چې موږ له په 2025 کې پکار دی موږ نه کوو هغه دا چې د اوبو قدر نه کوو اوبو وجعلنا من الماء كل شيء حي الله وی ما د اوبو نه ټول څیزونه ژوندي کړي دي او کوم ځای چې اوبه نه وي هلته ژوند نه نو کومې سیارې چې اوس د انسان ورته اپروچ دی ورسي ورته لکه سپمۍ ته تللي دي مریخ ته تللي دي خو مسله چې اوبه نشته او الله تعالی دې ځمکې ته چې انسان رالیږو انی جاعل فی الارض خلیفه په دې سیاره به ته اوسې ځکه دلته ما تاله اوبو نو د اوبو خو قدر پکار دی چې څښا نشي د اوبو قدر پکار دی چې ضایع نشي خو اوبه به څکل غواړي وی اکثر خلق اوبه نه څکي دا د هوښیارو خلقو فارموله ده چې پانی پینے کے لیے پیاس کا انتظار نہ کر اور میڈیکل چیک اپ کے لیے بیماری کا انتظار نہ کر څو پورې چې ناجوړه شوی نه نو ډاکټر صاحب له نه ځې حالانکه په کال کې یو پیره تاله خپل بلډ پرشر خپل شوګر بلډ یوریا یورین چیک کول پکار دی چېرته څه نقصاني چې هغه په ابتدا کې ته د هغې غور وکړې دغه رنګې ته اوبه څکې به نو اوبه څکل ډېر ضروري دي وایي چې د 5 نه واله تر 8 ګیلاسو پورې اوبه روزانه هر انسان لسکل پکار دی نو کم ځای ته چې لاړ شي کله چې موقع میلاو شي تاله پکار دي چې هغه اوبه چې هغه ګرمي په ژمي کې هغه اوبه چې هغه بایل شوي او هغه اوبه چې د هغې ټیسټ ښیي او سمپل سیرپ اوبه د اوبو د څکو مقدار به زیاتو په 2025 کې موږ به خیال کوو چې چېرته زموږ د اوبو کمی را نشي او بیا اخري خبره په دې حواله چې ماهرین کوي او قرآن هم ویلی دي هغه دا چې ته به په دې 2025 کې که د خپل صحت احتیاط کې نو هغه دا ده چې ته به کوشش کې چې ته به خوب خپل پوره کې وجعلنا نومکم سباتا ما ستاسو خوب ذریعه د آرام ګرځولې ده په د دې مقابله لا تر اوسه پورې چا ونه کړه دا یو داسې اصول دي چې کم سړی 6 غنټې یا 8 غنټې کار وکړي او ستړی شي
نو داسې ستن داسې ګولی داسې دوایي نشته چې هغه ته وخورې او ته دمه شې. د دمه کېدو دپاره به ته آرام کې او د آرام بهترینه طریقه خوب دی. چې ته وده شې نو ته به تازه شوی. نو کم خلق چې لیوني نو هغوی نه وده کېږي. نو ډاکټران صاحبان هغوی له داسې دوایي ورکوي چې وده شي. نو خوب د خدای په نعمتونو کې یو غټ نعمت دی. نو هوښیار خلق چې هغوی خپل خوب پوره کوي او د خوب دپاره ساینسي طور بهترین ټایم چې دی 10 PM یعنې د شپې د 10 بجو نه پس 4 AM د 4 بجو سار د چربانګ د 4 بجو پورې دا د خوب دپاره بهترین ټایم دی. نو هغه خلق ډېر بدقسمتی چې د شپې د 1 بجې پورې ګرځي او هغه وختي نه وده کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ځکه ویلي چې په الله باندې د ماسخوتن د مانځه نه پس خبرې بدې لګي. نو چې کله په 9:30 بجو ته مونځ وشي د هغې نه پس پکار ده چې ته سلیپ ته لاړ شې، خوب ته لاړ شې. او بیا دا نه دی پکار چې نور راختلی ته پاسې، نه تا له پکار چې په 4-5 بجې بیا پاسې یا تهجد وکې یا کم از کم د سهار مونځ وکې. نو کله چې ستا خوب پوری نو بیا به ستا صحت ټیکي او ته به کوشش کې چې د خپل خوب دپاره ټیم ښه والی، هغې دپاره ارلی ټو بیډ ارلی ټو رایز، وختي وده کېدل او وختي پاسېدل. د هغه قوم تبای، هغه قوم لکه څنګه چې لاهور، کراچۍ یا په سواړی یا په بونیر کې ځای په ځای د شپې د 1 بجې پورې بازارونه او یا د خوراک ځایونه کولاوي، ته پوه شې چې دا قوم تباهۍ طرف ته روان دی. هغه قوم ګټه کوي کم قوم چې وختي وده کېږي او بیا سهار وختي پاسي. او چونکې د روټۍ نه فوراً بعد وده کېدل مناسب نه دي، نو پکار ده چې ته ډینر چې ورته وایي یا د ماسخوتن خوراک داسې وخت کې چې د هغې نه پس تا ته 2 غنټې ټایم وي چې ته وده شې. نو که د ماسخوتن د مانځه نه مخکې ته روټۍ وخورې او د هغې دپاره د ماسخوتن مانځه نه په تلو راتلو کې پای کې تا خپل واک هم پوره کې، بیا چې ته وده کېږي نو ستا د هغې روټۍ ټایم شوی، دا به ستا د صحت دپاره ښایي. په ځای د دې چې ته په 10 بجې روټۍ وخورې او په باندې په 10 پې ور واوړې بیا به ستا خوب خرابي. نو دا یو 5 خبرې موږ له پکار وې. نمبر 1 کانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 سونا او نمبر 4 اپنے صحت کا خیال رکھنے ایکسرسائز کرنا اور نمبر 5 کانا کم کانا اور پانی زیادہ پینا. دا یو 5 خبرې به انشاءالله په 2025 کې کوو. که ځان سره اوس حساب وکړو ورنه ټول به وایي چې په یو دکان دومره ګڼه نه لکه څومره چې د کبابو په کړي ګڼئ یا څومره د دوایانو په دکان ګڼئ. د هر چا په کور کې دوایانې پرتې دي ځکه چې خلک په خوراک کې احتیاط نه کوي، په خوب کې احتیاط نه کوي. او هر هغه سړی چې هغه وده کېږي هغه له پکار ده چې ټینشن فری وده شي. او ټینشن فری به ال وده کېږي چې کله ماسخوتن دی سملي نو د خوب دواګانې ووایي او بیا ټول خلق معاف کړي. کم صحابي باره کې چې رسول الله ویلي چې دا جنتي دی نو هغه بل صحابي پسې لاړ شه ورسره اوسېدو چېرې ستا په عمل کې څه زیاتي خبره زه وینم، هغه وی نور را پکې څه نشته، خو هر ماسخوتن چې وده کېږم نو ټول مخلوق معاف کم. نو د خوب بهترینه طریقه دا ده چې د ټینشن فری شي او ټینشن به الو فری کېږي چې ته خپل کسان چې دي خصوصا رشته دار دا معاف کې. نن سبا د ټینشن نه ډک زندگی د رشته دارو د وجې سره ده. اکثر خواښې د خپل انګور نه خفه ده او پلار د خپلو زامنو نه خفه دی او رور د رور نه خفه دی او وراره خو د تر نه دومره خفه دی چې د مرګ غمې کوي. د دې وجې نه دا ټینشن په رشتې کې دننه دی. نو که کله ته خپل ټول رشته دار معاف کې او سملې او دویمه دا چې د سبا دپاره خپل شیډول جوړ کې چې انشاءالله سبا به دوره نیکی کوم، دوره سپارې تلاوت او دومره انفاق او دومره د ضعیفانو مدد او دومره خپل کار او دومره خپلو بچو ته خپلو شاګردانو ته سبق دا به که خیري وام. نو ته ویلی شي چې د خوب دپاره 3 ریکوایرمنټ دي. یو دا چې د کانې نه یو 2 غنټې پس به وده کېږي، دویم دا چې ټینشن فری به وده کېږي او ټینشن فری دا چې هر ماسخوتن به ټول خلقو ته د زړه د اخلاص معافي وکړي، او دریم دا چې د سبا دپاره به منصوبه بندي وکړي.